درود الشريف وايدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من دعا الله أن يحسن خلقه. دا باب دی په بیان د دې خبره کې چې د الله تعالی نه د خو اخلاق او دعا کول چې الله تعالی ما ته ښه اخلاق حسنه راته نصیب کړي. حدیث مبارک ذکر کوي د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه چې ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم کان یکثر ان یدعو، اکثر اوقاتو کې به دا دعای کوله. په دې الفاظ سره به الله تعالی نه دعا وغوښته چې اللهم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انی اسألک الصحة، الله تعالی ته نظروغ صحت غواړم، والعفة او عفت پاک دامنی درنه غواړم، والأمانة او امانت یعنی د امانت خیال او پاسداری، او په امانت کې د خیانت نه بچ کېدل. د دې سوال درنه الله تعالی کوم د امانت د لحاظ د ساتلو، وحسن الخلق او د خو اخلاقو سوال درنه خدای پاک کوم. الله تعالی زتانه غواړم ښه اخلاق، والرضا بالقدر او د ستا په فیصلې او د ستا په تقدیر باندې راضي کېدل. چې انسان کله د الله په فیصله او د الله په تقدیر باندې راضي شو نو دا د کامل ایمان نښه ده. او رضا بالقدر یا رضا بالقضاء، د الله په فیصله یا په تقدیر د الله باندې رضامندي دا د ایمان حصه ده، او دا ضروری جز دی د ایمان چې انسان به د خدای په فیصله باندې راضي وي. پای کې به دی چون چرانه کوي الله تعالی چې څه فیصله وکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام صلی الله علیه و آله وسلم کې د مخکې نه دا خبرې موجود دي. او عفت، پاک دامنی، د امانت خیال ساتل، ښه اخلاق، او د الله په قدر او په تقدیر باندې رضامندي. لیکن په دې دعا کې تعلیم امت ته دی چې تاسو د خدای پاک نه دا څیزونه غواړئ او د دې څیزونو تاسو په ځان کې د راوستلو کوشش وکړئ. دیم حدیث مبارک د دې باب دی. یزید ابن حضرت یزید ابن بابنوس قال دخلنا على عائشة، دے فرمائی چې مونږ د مؤمنانو مور حضرت عائشہ رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شو. فقلنا یا ام المؤمنین، مونږ تاسو کو چې اے د مؤمنانو مورې. د نبی علیہ السلام بیبیانې ازواج مطهرات بیبیانې چې څومره دي هغه ټول د مؤمنانو میندې دي. امهات المؤمنین ورته وایي، مؤمنوں کی مائیں. دا د قرآن پاک آیت ته الله تعالی فرمایي چې النبی اولا بالمؤمنین وازواجه امهاتهم. د الله نبی مؤمنانو ته د ټول نه زیات نږدې دی، او بیبیانې د نبی علیہ السلام دا د مؤمنانو میندې دي. د دغه وجه نه چې د کوم بیبي د نبی علیہ السلام ذکر کیږي هغې سره ام المؤمنین ویلی کیږي، د مؤمنانو مور. او چې ګڼې ذکر شي هغې ته امهات المؤمنین وی، میندې د مؤمنانو. نو مونږ عرض وکړو چې یا ام المؤمنین، ای د مؤمنانو مورې بیبي عایشې رضی الله عنها ته عرض وکړو ما کان خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق سو. نو قالت بیبیو فرمایل چې کان خلقه القرآن، اخلاق د نبی علیہ السلام خو د الله قرآن، د الله کتابو.
تقرؤون سورة المؤمنین تاسو سورة مؤمنین لولی. قالت او بیا فرمایي چې اقرأ تو لوله چې قد افلح المؤمنون. دا اتلسمې سپارې ړومبني آیتونه ورته ذکر کړل چې ته دا اولوله. نو قال یزید فقرأت، یزید وی د دې حدیث مبارک راوي چې ما دا آیتونه اولستل قد افلح المؤمنون الا لفروجهم حافظون، تر دې آیته پورې مې اولستل. قد افلح المؤمنون الله تعالی د مؤمنانو صفات بیانوي. کامیاب دي هغه مؤمنان هم فی صلاتهم خاشعون الذين هم فی صلاتهم خاشعون چې په خپل منځونو کې عاجزي کوي، خشوع کوي. والذین هم عن اللغو معرضون د فضل و بهوده خبرونه مخړی. والذین هم للزکات فاعلون او د زکات ورکون کی دي، د مال حق ادا کون کی دي. والذین هم لفروجهم حافظون د خپل شرمګاهونو حفاظت کون کی دي. چې کله دی آیت ته وایي ورسېد منو قالت مور د مؤمنانو بیبي عائشہ رضی الله عنها او فرمایل چې ها کذا کان خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. عمده کرنګي د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق چې په موږ کې به زیاته خشوع کوله او د لغوی بهوده خبرونه ابسو کارونه به ځان ساتلو، زکات به ورکول او د مال حقوق به ادا کول او د خپل شرمګاه او د خپل عزت او د ناموس زیات خیال او حفاظت به کولو. صحابه کرامو کې هم د نبی علی سلام دغه خپل اخلاق موجودو. د صحابهونو اکثریت بلکې د تمام صحابهونو چرته کې هم بے حیايي ولا کار نه شوی. د دوه جهانو سردار چې هغه معلم امت او معلم د صحابه دی، د صحابه تربیت کون کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء دی، د الله پیغمبر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو د هیڅ یو پیغمبر نو د بے حیايي او د لغوی او د بهوده او د فضل کار هغه سوال نه پیدا کیږي. وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق مبارک چې هغه د الله کتاب قرآن مجید. قرآن لولا بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دی. الله دې موږ او تاسو ته اخلاق نصیب کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل اتباع او فرمان برداری دی الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله تبارک وتعالى زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. نبی علیہ السلام د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي. الله د ټولو حاضرین او اوریدونکو حاضری دا اوریدل دا ناسته قبول او فرمایي. الله خپل رضا مو نصیب کړي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم کامله تابعداري مو نصیب کړي. الله تعالی په دعا جهان مخفل عذابونه وسات د خپل رحمت پر دې را باندې واچي. نبی علیہ السلام د خپل اخلاق مناسب کی، بغض حسد نه، کینې نه، عداوت نه، دشمنی نه، بدنیتۍ نه الله تعالی موږ محفوظ وساتي. الله تعالی د ټولو مسلمانانو پریشانی ختمه کی، بیمارانو ټول ته صحت کامله نصیب کی، قرضدارانو قرضونه خلاص کی. الله د مسافرو حفاظت فرمایي، مشکلات او پریشانونه وساتي، خیر او عافیت نصیب کی. الله تعالی په دعا جهان مخفل عذابونه وساتي. حجونو د عمرو سعادتونو مبار بار نصیب. مشران کشران چې سمره وفات الله تعالی د ټولو بخنه فرمایي. زموږ د ټولو په ایمان خاتمه نصیب کړي. صلی الله تعالی علیه